بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دا آية نمبر 29 خلق لكم. دا لام دلتا دا انتفاع دا پارا نو خلق لكم معنا استاسو دا فیدی دا پارا پیدا. والذي خلق لكم ما في الارض زمکا و پزمکا کی چیزتین دا استاسو دا فیدی دا پارا پیدا. نو فیدا پا دیکم دا چتی استعمال کی اور فیدا پا دیکم دا چتت عبرت والی او مقابله د جمع چې د جمع سره وشي نو تقسیم د احاد په احاد کی. په عربی ژبه کې خلق وی رکبو دوابهم خلق په خپل سوارلو سوار شو. نو دې معنا دا ده چې ټول خلق په یو سوارلو سوار شو او یا یو سړی په ټول سوارلو سوار شو بلکې دا معنا ده چې هر سړی په خپل سوارلو سوار شو. نو خلق لكم ما في الارض معنا دا نه ده چې دا سدینو دا ستاسو د ټولو یو شان شریک خو دا چا ملکیت کې الله تعالی څه شی ورکړی دی نو هغه د هغه مالک دی او ډېر خلک هم دي او ډېر اشیاء څوک به د یو شي مالک څوک به د بل شي مالک. کلام د تملیک د پاره شنو بیا هغه معنا نه جوړیږي چې کوم خلق د دین دا ثابتوي چې دا خدای ټول سيزونه مشترک دي. ټول سيزونه مشترک لام د اتفاق لنفعکم تاسو د فائدې لپاره پیدا کړ. او ثم استوى الى السماء د ثم ردا نه معلومیږي چې زمکا او د زمکا چې دغه سدینو دای مخکې پیدا کړ او اسمان رستو پیدا کړ. کله قران مجید د اسمان ذکر مخکې کوي کله د زمکه ذکر مخکې کوي. او ثم د تراخی فی الزمان د لپاره یوازې نه راځي د تراخی فی البیان د لپاره هم راځي. ثم معنا بیا په دې پوښه کله ثم د استبعاد د لپاره راځي. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون تو ګوره د دلایل ته او دای باوجود دې ته ګوره چې بیا خلک شرک کوي. ثم د تراخی فی الزمان د تراخی فی الرتبه د تراخی فی البیان د استبعاد د دې څلور وړو نو هر ځای کې ثم یو معنا نه وي. دلته هم دا معنا نه ده چې نسمکه مخکې پیدا ده او اسمان وروسته پیدا ده. سوره حامیم سجده کې الله تعالی بیا دا وایي چې دا کائنات په 2 ورځو کې پیدا دي او په 4 ورځو کې بیا وقدر فيها اقواتها في 4 ايام. په 4 ورځو کې الله تعالی په دې سمکه کې د دې صلاحیتونه اهلیت چې دا په څومره غلیرا پیدا کوي او دې کې په څومره سيزونو د گنجائش چې دې کې دا دومره ډک بلاغت او پریوزي او راځي او دې کې د انسانانو د فائدې لپاره څومره سامانونه دي. وقدر فيها اقواتها في 4 ايام او دا غینه مخکې چې کومې 2 ورځې دي نو په 2 ورځې کې
اسمان او زمکه یو ځای پیدا کړي البته دا چې کله الله تعالی د خپل قدرت او د خپل لوی او د خپل عظمت احساس ورکوي بندگانو ته نو د اسمان ذکر بخي کوي او چې کله انسان ته دا وایي چې ته عبرت والا ته وګوره ستا خوا وشه نو بیا ورته ځمکه مخکې نو دلته د ثم دا معنا پاتې شو دا چې اووه اسمانونه پخوا په د فارسي ادب کې 9 اسمانونه دي د منطقيان هم پکې د 9 اسمانونو ذکر کوي نو هغه د اووه اسمانونو ذکر چې دی قرآن خو د اووه ذکر کړی او ساينس د اوسه پورې د اولني اسمان ته لا نه دی رسېدلی د دې معنا دا ده چې ساينس لا دومره غټې دعوې نه دي پکار دا ولا پکار ده چې موږ لا نه پوهیږو او حقیقت هم دا دی څومره لوی ساينسدانان چې دي نو هغې د خپل عجز او د خپلې کمزورۍ اعتراف کوي څومره چې علم زیاتېږي نو دومره د هغې دا اعتراف په واضحو الفاظو کوي چې واقعي موږ ته علم ډېر کم ملاو دی زموږ علم ډېر نیمګړی دی خو د دغه نیمګړي علم په بنیاد باندې دا خبره کول چې چونکې موږ ته پته نشته او د اوسه پورې ثابت نه شو موږ وله ور نه رالو نو دا جوړ نشته نو دا د بېوقفتوب خبره نیمګړی علم په پوره علم باندې حاکم نشي جوړېدی پوره علم په نیمګړی علم حاکم جوړېږي نیمګړی علم په پوره علم حاکم نشي جوړېدی بیا بل آیت لپس راځه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بیا د خلیفہ بحث راځي دا بنیادی بحث دی دې باندې خو ډېر بحثونه تا واورېدل خو بیا هم دا ډېر بنیادی بحث د انسان د تخلیق خبره نو دلته یو دوه حوالو ته وخت کېده چې هغه مخکینی بحث مکمل شي امام راغب اصفهانی د خلافت ترجمه کوي هغه وی الخلافة النیابة من الغیر ځینې خلک وی چې د الله تعالی خلیفه څنګه کېدی شي خلیفه خدا هغه چا دپاره وي چې غایب کېږي نو امام راغب اصفهاني دا درې واړه ترجمې کوي هغه وی کله کله دا د احترام دپاره هم دا لفظ اما لغیبت المنوب عنه یا ځکه چې هغه منوب عنه چې دی د چا په ځای قایم دی نو هغه غایب شي و اما لموته و اما لعجزه او یا هغه مړ شي او یا عاجز شي نو دا خبرې خو د الله تعالی په باره کې نه جوړېږي نو بیا د الله تعالی د خلیفه د جوړېدو څه معنا ده نو هغه وایي و اما لتشریف المستخلف دا د دې لپاره چې هغه څوک خلیفه جوړوي نو هغه له احترام ورکوي عزت له ورکوي او دا عزت او احترام الله تعالی آدم له ورکو علیه الصلاۃ والسلام او انسان له ورکو او دا په شیطان باندې بده ولګیدا او شیطان خو په دې باندې خپه شو زدي وکړو او څه پورې په عزت کې دی مولا علی قاری رحمه الله د فقه اکبر په شرح کې لیکلي چې یو زمانہ کې غالبا د نوح علیه السلام په زمانہ کې شیطان راغی نوح علیه السلام ته وی چې زه قیامت را نږدې دی او دا خو به زه جهنم لزم نو زه توبه وباسم الله پاک نه تپوس وکړي زما توبه به قبلې که نه نوح علیه السلام الله پاک نے تپوس کو چې الله تعالی دا شیطان توبه وباسي نو توبه قبله او بالکل قبله توبه قبله توبه دروازه کلاو ودی باسي نو شیطان ته وی چې شیطان بس مزید وکړي ودا د ورانی دی مکړه توبه دې قبلې کې مزید توبه وباسي نو ته وی چې توبه د قبلې دوه طریقه به صحیح سبق کوما نو الله پاک نے تپوس کو چې سبق یې به سبق خو ادم د بسیده کې اما یو خبره چې مله تکړه و خدا بکیر وای چې یاره بل راته وای دا به وکم دا خو نشم نو ته توبه نه وباسي دا څنګه زدي ابتدا کې یو خبره تا ته ما کړې و خو بیا پاتې شو
د شیطان د ټولو نه لویه غلطي خدا وه چې د الله تعالی د حکم د منلو نه انکار وکړو. نورې غلطۍ چې په شیطان کې کومې دي نو هغه هم څه وړې غلطۍ نه دي او هغه د ده د نوم نه ښکاره دي شیطان. نو اهل لغت وایي چې په دې شیطان کې دا یا زائده ده که دا نون پکې زائد دی. که دا یا پکې اصلي نو دا د شاط و یشیط نه دی. شاط یشیط معنا اذا اشتد غضبا چې د غصې نه داسې لمبه شو. نو شیطان ته په دې وجه شیطان وایي چې دا چې انسان ته ګوري نو د بل اور لګي دی د حسد نه سوځي دا ګوره دا انسان په ما باندې بحیثیت انسان د شیطان دشمن دی. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا کان للمسلم عدوا مبینا نه دی ویلي د مسلمان او د اسلام د وجه نه دشمن دی. په حقیقت کې د دشمنی بنیادی طور د اسلام د وجه نه وایي د انسانیت د وجه نه دشمن. آدم علیه السلام ولا خبرې نه وی کړې او تا ته ما ویل سورۃ السواد او سورۃ الحجر په حواله چې فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين چې کله جوړ کوم او صاحب کې واجب نه فورا وته سجده وکړي نو هغه لا خبرې نه وی کړې استکیلا نه ویلې او ابلیس د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار کاغه خبرې کړې وې او کلمې ویلې وې او بیا چې د احکام خبرې کړې وې او بیا د بندګۍ خبرې کړې وې او نو بیا به تا ویلې چې یاره په دې وجه سره بغض شو چې یاره زه د خدای پاک زم یو بنده وم او دیم خدای په زمانه مخکې شو نو مسابقت او هم عصري او څه شی راغی دا وجه خو لا خبره جوړې شوې ده فورا هغه خبر او وجه دغه ویل چې خلقتني من نار وخلقته من طين دا اصل نه منم دا بنیاد نه منم دا څنګه چې دې بنده له اوسه بنده نشو ودا دا اصل نه منم دا سره د خټه نه پیدا دا نه منم ځکه زه د اور نه پیدا نو هر انسان کافر دی هم د خټه نه پیدا دی او مؤمن نه هم د خټه نه پیدا دا خبره غلطه ده د خلکو په دماغو کې چې دا ناشته ده چې زه مسلمان یم نو شیطان به دشمن دی او که ما د مسلماني پرېښوده نو شیطان به مې دوست شي استا دوست کېږي نه استا به حیثیت انسان دشمن دی او ما چې څومره په قرآن او سنت کې غور کړی دی نو دوه خبرې ذهن کې کېنوه دا ما زده کړي چې الله تعالی چې په آخرت کې انسان له سزا ورکوي نو په دوو وجو یې ورکوي یو ولا په دی وجه ورکوي چې تاسو ولې ونه پیژندم دونه نه پوهېدی چې په دې کائناتو کې رب شته د دې کائناتو یو رب دی هر یو څیز په باره کې پیژنده چې دا دې مقصد دپاره پیدا دی او دا دې مقصد دا دې نه پیژنده چې دا چا ده دا با مقصد پیدایش او دا با مقصد تخلیق چا کړی دی بې مقصد تخلیق خدا سیم کېږي بای چانس خدا با مقصد تخلیق او دا دومره منظم او منضبط تخلیق او دا دومره د حکمت نه ډک تخلیق دا څنګه به چانس وشو نو تا خدای ونه پیژند تا رب ونه پیژند توحید دی ونه پیژند او دې په زمن کې بیا احکام هم راغله او رسالت هم راغله او آخرت دا ټولې خبرې وکړه په بنیادی مقصد خو رب پیژندلی تا ته مایي د ټولو مسلو بنیاد خو توحید دی په توحید خو پوره بحث نو په دې وجه ولا سزا ورکوي چې تا دا ولې ونه توحید دی او خدای دی ولې ونه پیژند او دویمه سزا چې الله تعالی انسان له ورکوي نو هغه په دې وجه ورکوي چې انسانه ته ما خلیفه پیدا کړې تا له ما یو ډېر لوی قدر او د احترام یو مقام او منصب او یو منزل یو مرتبه درکړه او تا ته ما وویل دا شیطان ستا دشمن دی نو تا ته چې ما کومه مقام او مرتبه درکړې وه نو هغې د وجې نه ته راښکته شوې راپرېوتې او د شیطان په وینا راپرېوتې او ځان دې بېعزته کړو او د شیطان په اتباع کې دې ځان ذلیله کړو نو په دې وجه ولا سزا ورکوي چې تا خپل هغه مقام ولې ونه پېژنده دا ډېره زیاته اهمه خبره ده د ټولې دنیا انسانانو له چې زرګونه کاله عقل ورکړي زرګونه کاله عمر ورکړي او د دې عقل له په زرګونو کې ضرب ورکړي
او بیا د انسان ته ویلې چې زه د ځان لپاره یو نوم غوره کړم انسان به ځان له هغه نوم غوره نه کړي چې کوم ول الله تعالی ورکړي ځکه دا د اوس مونږ ګورو انسان د ځان سره څه کوي یو کال دوه مخکې ما یو تصویر په نت باندې وکړ یو یورپ کې یو سړی دی نو هغه سرجري کړې ده نو عام طور باندې د سرجري تصور خو ستا په ذهن کې دا راځي چې سړی خپل شکل بدل لکه خلک خپل شکلونه بدلوي تور ځان سره کوي او سره ځان غنم رنګي کوي او څه کوي نو هغه خپل ځان نه سپی جوړ کړی و د سپي او د جامې ځان ته لګولی او تصویر به اوس هم په نټ کې چته پروت یو انسان په دې باندې خبر دی چې انسان ولې او د ځان سپی ارمان به ډېر کړی چې خدای پاک او سپی ولې نه ما نو اخر چې سپی خو نشو په خپل لاړ هسپتال ته وي چې مال سره جو پیسې ورکړي چې مال د سپي جامه راته ولګوي او دا شونډه رااله د سپي په شان دي جوړ کړي په دې خوشاله نو دا انسان دی انسان د شیطان په اتباع کې د خپل انسانیت د درجې نه چې الله تعالی ول د انسانیت کومه درجه ورکړي دا غیر ځان لاندې را پرې باسي نو الله تعالی ول په دې سزا ورکړي چې تعالی هم دا عزت درکړي او ته ما خلیفہ کړې ته می مسجود الملائک کړې دون احترام مې درکړو ستا په وجه مې شیطان ویستو ځکه چې هغه ستا احترام ونه منو زما خبره ونه منله خو دا خبره کې خو ستا احترام وو نو دې باندې الله تعالی به انسان له سزا ورکړي او نن زمانه کې انسان ځان له احترام نوم نه دی زده کړی همدغه انیمل ځان ته زناور ځان ته زناور کارونه کوي کله بربند ګرځي او چې نور څه کوي نو هغه بیا ګوره کنه معلومات خبرونه دا څه کوي یو لس دولس کاله مخکې امپیکټ یو ساله ده دولس کالونه به کېدای شي زیات کړي شپاړس ولس کاله به کېږي لندن نه وځي امپیکټ یو ساله هغه کې دا مضمون راغلی و چې په یورپ کې په یو ځای کې څه خلک راغون شوي دي او د خپل او د سماعت تازه په پلیټونو کې رالي یو بل سره ناست دي او چمچې په سر اغوستي دي او خوري وای دې کې څه چل دی خاص بوی خراب نو ځایګه ته دومره وړه اوس تاسو ته علم دی موجوده د معنا کې دا چنجي منجي او دا سيزونه مزونه دار علي او دا اور دې نه دا مته تاسو یو اشاره ده نور چې انسان سکین او په انسانيت شرمي په دې الله تعالی انسان له سزا ورکړي چې تما فی احسن تقویم پیدا کړي وي خلیفہ می پیدا کړي وي پتا ځان د شیطان په اتباع کې دا غیر سن راپو شیطان لا غختله نو چې ما د عزت درکاو نو زماغه نه منله او ستا عزت پکې لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم دا الله دا کتاب دې تعالی دربله لیکن ستا عزت پکې دا الله تعالی عزت خو دومره زیات دی چې دا هغه کې اضافه حاجت نشته نه پکې اضافه کی واستاره عزت د اضافه د پاره الله تعالی دا سامان مقرر نو دا بنیادی خبر او چې شیطانه یشتنو شي نو د دې معنا دا بعوده یبعدو نو دې معنا دا چې دا بعید ده د خیر په دې کې دا چې دا ځان لري دا د بنځ دې کولو کې څه خیر نشته دا الله د رحمت نام لري دی تم په دې ځان پوي کې چې دا شیطانه یشتنو معنا بعوده یبعدو د دې معنا دا چې دا ځان لري کوه د توې خاله مې ته خاله ورغه مې خپل خواته پرېدا ځکه چې د په نږدې کولو کې څه خیر نشته نو دې تا نه لري خبر دا د موږ کې فاصله پکا او دې نه علاوه د نوم نه علاوه چې بل نوم ابلیس نا امید ده نا امیدی نه ده پکا ذکر الله تعالی نا امیده مبارک ویل دي چې لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا نا امیدی نه ده پکا او نا امید بل نوم چې ته په دې په خوانه جبه کې عزازیل راغله دي
نو د عزازیل د لفظ نه خزنه خبرو چې د دې خپل معنا صحیح او قران او سنت کې دا لفظ خو نشتا خو فارسی ادب کې راغلی دی او غالبا چې په عبرانی ژبه کې چلته لفظ خو ابلیس او شیطان مشهور دی او نور غلطه دا دي چې تکبر کړي لري تکبر نه ناکار شي او په خپل نسب باندې غرور کړي لري نو نسبونه خو الله تعالی پیدا کړی دي د تعارف د پاره د غرور د پاره نه دي پیدا حسد کړي لري حسد هم ډیر ناکار شي حسد نیکی خوري نو دا د غلطۍ دي بهرحال دا د تشریف المستخلف په باره کې دا خبره ده چې الله تعالی آدم علیه السلام لا یو شرافت او یو کرامت ورکړ خلاف ذمہ داری ده او دا ذمہ داری ده شرافت او کرامت لکه ذمہ داری خدا سم کې ویلي سړی ته ویل کړه ناله صفا کا ودام ذمہ داری ده سړی ته ویل راشه دلته کې تقریر کا بیان کا د خلق کوئی کا داو کا دی مشریو کا دا قوم تعالی درګه دي د قیادت کا تربیت یو کا نظام ذمہ داری دا بل یو ذمہ داری د عزت او د احترام یو خبره ده او د جاعل فی الارض خلیفہ معنا صدا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما تفسیر ابن جریر طبری کې نقل شوی دا چې جاعل فی الارض خلیفہ معنا صدا یخلفنی فی الحکم بین خلقی یخلفنی فی الحکم بین خلقی دا زما خلیفہ او زما مخلوق باندې با زما حکم چلی زما شریعت او زما احکام به نافذ کړي نو چا به وی چې دا صرف آدم علیه السلام نه یوازې آدم علیه السلام نه دی دا خو آدم علیه السلام او دا اولاد وذلك الخليفة هو آدم ابتداء هو آدم عليه السلام او من قام مقامه او بیا چې څوک د آدم علیه السلام په ځای پس خبره کې په ځای فی طاعت الله چې په خپل د الله تعالی خبره او حکم مني او الحكم بالعدل بین خلقه او دا په مخلوق کې د عدل فیصله کوي نو دا د الله تعالی خلیفہ دی ذکر داود علیہ السلام ته الله تعالی ویلو چې یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله انا جعلناك خلیفة فی الارض داود علیہ السلام خلیفہ نو داود علیہ السلام باندې کوم خلک ایمان راوړي نو هم انسانانو هغه ته خلیفہ نه وي ځکه خلیفہ کې په دې معنی کې دا خبره شامله ده چې يخلفني في الحكم بين خلقي حکم کول خدا حکم خلق ته کول دا خدای الله تعالی حق دی کنه خو بیا تشریع احکام د نافذ کولو لپاره وسو کی متای تفسیر بیزاوی وایي چې د خلیفہ نه مراد دی او المراد به آدم علیه السلام جاعل فی الارض خلیفہ مراد آدم علیہ السلام یوازې آدم علیہ السلام دی نه وکذالک کل نبی هر پیغمبر خلیفہ دی دا ځینې خلک دا سوال کوي چې تاسو وایي چې پیغمبران د الله تعالی نه طرف نه خلیفہ مقرر وو د حکم لپاره ډېر پیغمبران خدا شي چې خلکو په کانو ایستلي دي او ډېر پیغمبران خدا شي چې خبره نه ده منلې او حکومت چانه ده مننه ما تاسو په دې نه پوهیږئ چې یو جایز او بل نافذ دي د الله تعالی طرف نه جایز خلیفہ څوک دی جایز چې دا حکم نه منل کېږي پیغمبران ابل مې ته په دې پورا وضاحت چې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله او فعصى فرعون الرسول كما نكتب چې موسی علیه السلام پیغمبر شو بیا دا خبره منل پکارو فرعون خبره لا
فرعون خط مخکنا نو وسو بالکل خطا مخکنا نو وسو ګونه دا خبره مله کېده اوس کو چې الله تعالی موسی علیہ السلام پیغمبر کو نو چا په سر کې خکریو کو سو بابا یو کو لویو کو پلاریو کو بادشاہي او خبر بل پیغمبر مله لیکي او کته چې عملاً خېچا نه منله نو مې غلط کار وکاو چې نه منله غلط کار وکاو چې نه منله یو شی جایز دی او خلک نه مني نو غلط کار کوي سره بادشاہ مې خبره نه مني نو غلط کار نه کوي جایز خبره نه مني پیغمبر دی پیغمبر حکومت هم دی څوک خبره نه مني ته به سوي چې څوک خبره نه مني نو دا حکومت نشته او دا سره حق نشته حق سره شته کوم سره چې نه مني غلط کار نو دا هو سوال خبره ده دا هو د ناپوهه سوال دی چې ته دا سوال کې چې لکه پیغمبر دی او ته چې پیغمبر دی دا پاره دا خبره هر څوک مني او د پلان کې پیغمبر خو نه ده منلې نو مې نه ده منلې نو پیغمبر غلطي کړې ده کا سړی غلطي کړې نو دغه پیغمبر خبره ته به کوم نقصان راغی یا د پیغمبر مقام په دې وجه باندې څنګه کم شو د پیغمبر مقام په دې خبره نه کمیږي چې خبره ونه منله خو سړی غلطي چې کوم د پیغمبر خبره ونه منله دا بدون غټه خبره نه ده چې په دې ته نه کوي وكذلك كل نبي استخلفهم الله هر پیغمبر د الله تعالی له طرف نه خلیفہ دی او سکار لپاره خلیفہ دی د تفسیر بیزاوی وی فی عمارة الارض د ازمکه ما آبادی ازمکه آبادی د ازمکه آبادول د خلکو د دین نه بغیر بل څه کار کوي د دنیا کا زمینداری کول پلونه جوړول نیرونه جوړول لارې جوړول زراعت تجارت او کاروبار امن و امان قائمول تعمیرات کول دا د خلکو د دنیا کار کوي فی عمارة الارض دا خبره چې پیغمبرانو د دې لپاره سکړي نه پیغمبرانو د دې لپاره خلک متوجي کړي دا کار کوي سليمان عليه السلام ته نه خبر سليمان عليه السلام څنګه کارونه کړو دا د دې لپاره الله تعالی ته خو دې لګره سليمان عليه السلام دا چې تعمیرات کړو چې هغه زمانه لوی حکمران و هم دغه دور حکمران او هغه سليمان عليه السلام نه محل په استعمال نه پویدا دا څه وړه خبره نه ده یعنی دا خبره قرآن مونږ ته دا خبره ښکارا کوي کنه ځینې خلک د نور خبره او دا چې ظرف ځان نه ده چې ملکه بلقیس ته دا ولې ویلې شو چې ادخل الصرح د قلاته او د مانه او د محل ته د مشرازه محل نو محل ته باندې راځي چې مل مراشي نو هغه محل ته نه راځي شاهي مهمان خانه ته بنځي چرته بځي نو دای وته راځه چې راتله هغه غریب ته دونه چل نو معلوم چې هغه قتل چې دا وبدي او کدا شیشه وکشفت عن ساقيها وسیده پندل چې پندل چې دې کې قرآن ته دا خبره ښکارا کوي چې ګوره چې د مسلمانانو او د پیغمبرانو د متبعینو په لاس کې د دنیا اختیاري نو د دې بيدینو د سیکولرستو د مشرکینو د کافرینو نه برټونو نه خچلای شرمای به نه اځه خو شاته وګوره دا شرمولو ولا ستا په سر ناست دا نه یادو په صحیح معنی کې چې هغه فکر زده کړی د قران او د سنت ناغه په داسې طریقه باندې اختیارات چلای او اختیارات منافذ کوي او اختیارات په استعمالي او دونه طریقې کار وکړي چې دا زمانه هغه بيدینه ما هغه ترقی نشي کولای نو دا سليمان عليه السلام دنیا پرستی خو نه کوله دا دنیا پرستی خو نه و ولدا چې محل د شیشې جوړاو نو دا دغه دنیا پرستی و نه پیغمبر خدا شي دا د پیغمبر ډېر غټ بد ګمان کی دنیا پرستی خدا نه و نه د دنیا محبت دا د دنیا تعمیر او د دنیا ته خودل او نن ما او تا دم دا قرآن خی چې مؤمن چې دی د ټولو نه بهترینه طریقې سره د دنیا نظام چلولی شي ټولو نه ښه چلولی شي ستانه دار چا نه ښه چلولی شي او حقیقت دا دی چې دا ځان له مستقله موضوع ده چې د کله نه د مسلمانانو د لاس نه د دنیا امامت او خلافت تللی دی
د دنیا ترقی نه ده کړې. که دا د دنیا امامت د مسلمانانو په لاس کې وی نو نن به د دنیا ترقی د دې موجوده ترقی نه سل چنده زیاته وي، زر چنده به زیاته وي. د دنیا وسایل ضایع کېږي، تباه کېږي، حتی که ډوډۍ خلکو ته نه ملاوي. نو دا ځکه چې د مسلمانانو او د صحیح مؤمنانو په لاس کې د دنیا اختیارات نشته. او دا غي بنیادی وجه دا چې په خپل مسلمان کاکا وایي اختیار ته به کې مجد دی. مسلمان کاکا نه وایي منځونه کوم نه ته جماعت ته چار دی کوي. و اختیار ته به کې مجد دی. نو اختیار د شیطان لپاره حاجت دی او د اسلام لپاره حاجت نه دی. دا خبره زين کې کینه فی عمارة الارض وسیاست الناس، د خلق مشری سیاست الناس. وې دلته سیاسي درس کی نو تاسو چکړالوي درس کیسه ها تاسو خړینونه درس کې نه خړین درس چا کړی ته په خوا چې ځان نه پوهم نشي پاتې ته کوم قسم درس د قران وې. نو دا صاحب پیغمبرانو دا که تفسیر بیزاوی پیژنې کنه لاړ چې عالم نه تاسو کوي تفسیر بیزاوی څه ته وسیاست الناس، د خلق اصلاح بکئی، د خلق قیادت او امامت بکئی. دا امامت او دا قیادت د پیغمبرانو کار او وتکمیل نفوسهم. دی ویره چې زه د خپل ځان اصلاح کوم، د ځان اصلاح د پیغمبرانو په طریقه کې وتکمیل نفوسهم، که خپل نفس کمال ته رسول غواړي او د هغې تزکیه کول غواړي او د هغې اصلاح کول غواړي. لکه څنګه چې دا خلک ګرځي یاره دا ځان پوهې کې دا نور به کېږي، دا ټوله دنیا داسې ده، بس ته چې د نورو خلکو ته دا ګوتې ونیسي نو دا څلور ګوتې خو د ځان ته راوه، دا ټیک ده په عامو خبرو کې. خو دا چې ته وایې چې بس ځان به ټیک کوم نو هله نو ځان به ته کله ټیک کوې؟ نو شپېته کاله پس به تا ته د اسمان نه اواز وشي چې ته اوس ټیک شوې، نو هغه وخت خو به ته په ځان پسې بیا خپې راکاږې نو بیا به د بل چا څه اصلاح. وتکمیل نفوسهم، په دې خبره کې الله تعالی پیغمبران خلیفہ کړی دي چې دی به تعمیر د ځمکې کوي، دی به اصلاح او قیادت د انسانانو کوي، او دی به د انسانانو قیادت کوي، خو د دې لپاره به نه کوي چې ځان نه به سفیدې رابودی. نه، وتکمیل نفوسهم، دی ته به اعلی نصب العین ورکوي، دی ته به اعلی اقدار ورکوي، د دې مورال او د دې اخلاقی بلندی به د دې اخلاق به اوچتوي، کردار به اوچتوي. دا به داسې د وړو وړو څیزونو باندې لکه د چنچڼې په شان دی په یو دانه او په یو په دې باندې به نه راپرېوځي. دې نه به شاهینان جوړوي، دې نه به لوړو حوصلو والا، لوړو اعلی مقاصدو والا، اعلی اقدار به دې له ورکوي، اعلی نصب العین به له ورکوي، اعلی اخلاق به له ورکوي. د دې مورال او د دې فکر او د دې ذهن به ډېر اوچت بلند وي، فکر به ډېر زیات بلند دي، مقاصد به ډېر زیات اوچتي. تکمیل النفوس دې ته وایي. تکمیل النفوس دې ته نه وایي چې په ځان باندې صادر راواچوه او بوټ کې کښېنه او بس دنیا نه ځان. تکمیل دې ته خو تکمیل نفوس نه وایي. تکمیل نفوس دې ته وایي چې د سړي نصب العین ډېر زیات اوچتي، د سړي فکر ډېر زیات بلند دي، سړی مقصد ډیر زیات اوچتي، خیالات او فکر مقاصد د ژوند اولې خبرې بیا هغه ته داسې دا برداشت کوي، بیا هغه لپاره سینه غټه ساتي، مقاصد ډیر زیات بلند نصب العین ولا ورکی. دا بلند نصب العین، دا اعلی اقدار او دا بلند اخلاق او لوی کردار، لوی سینه، فراخ زړه، عالی دماغ، دا د پیغمبرانو د تعلیماتو په نتیجه کې ملاویږي او د اسلامي حکومت په نتیجه کې ملاویږي. د پیغمبرانو قیادت باندې په دې طریقه ملاویږي. دا دغه ماده پرستو په قیادت کې نه ملاویږي. هغه ماده پرستی تاسو ته پته یې بلور تاسو د اخبارات زه خو دا سوره د وشوي روميونه قتل وته نه جوړېږم، خو نور مې عادت دی چې اخبار خامخا ګورم، د یورپ هم ګورم او دا هم ګورم. نو اوباما په 13 میاشت کې 2 میاشتې مخکې 2-3 میاشتې 3 بیره پوره نه کېږي. اوباما چې د امریکای صدر دی او ډېر لوی شی په دنیا کې هلکه د امریکای صدر غټ شی. نو دا غټ شی چې ته یو د
یو شوروم ته تللی چې پای کې نوې موټرې وې نو اخباراتو لیکلي جنگ لندن کې غالبا ما وکړه نو هغه کې لیکلي چې اوباما په ګاډي کې کېناست نو هغه ګاډي ته په خله کې اوبر راغلی هغه ګاډي ته په خله کې اوبر راغلی یاره داسې ګاډی زما وې نو خو شي خلک په ټول پوښتنه چې دی او د ډېر زیاتو کړی ده نو ما مرګور ته وی چې راشه یو ګوره دا به خلکو ته اعلی اقدار خي دا د امریکای صدر دا به خلکو ته فلک پہ چڑھ کے بھی شاہی اسیر دام رہے یہ کیا ستم ہے کہ ساقی شکست جام رہے آسمان تخیجے اور پخپا کے پڑے پرو آسمان پر تیارہ کھو کے انوزی انہیں تار دے پر ایک پڑا دا سال وطل دی دینا خود چرگا خوی کہ پخپا کے پڑے نوے خیر دے کہ دیوالا پورت لی او تاسو به ډېر زیات چته ما نو یو ګاډي ته خپه کېږي چې یاره دا داسې ښایسته ګاډی او په خوله کې دې ورته اوبه راځي خدای دې ستا پرې صدارت هم تندر واچي او په تا دې تندر واچي ته اخلاق پېژنې ته کې بلند نسب العین نه پېژنې بلند نسب العین پیغمبران پېژنې بلند اخلاق بلند نسب العین اعلی اقدار ته به د قوم څه تربیت وکړې ته به د قوم د جوانانو ته به ورته ایله دغه دا به ورته ښیې که نه چې بس د ګاډي دپاره او د موټر دپاره او د پلان کشي دپاره به د چا بندگی کوي او د چا په خپو کې سرګ دی او چا ته سجدې کوي او د چا زنده‌باد وایي او د چا نه یېرېږي او چا ته کړېږي دا به ورته وایې که نه ستا تعلیم د باندې دې لعنت شي او ستا پر اقدارو دې لعنت شي اقدار علم تعلیم تربیت دا دې ته وایي چې په خپلو جوانانو کې بلند کردار پیدا بلند اخلاق هغې له داسې یو فکر ورکړه چې هغه وایي چې دا دنیا زه د ټولې دنیا فکر بدلول غواړم یاره د دنیا د هواګانو دا رخ بدلول غواړم د سیلابونو دا رخ بدلول غواړم داسې عزم او داسې همت دا عزم او دا همت د پیغمبرانو او د پیغمبرانو شاګردان ورکول دا ول امریکا او د امریکای صدر ول دا هغه ګاډي ته کړي چې ګاډي ته کړي دا سړی زیات دا وایي چې یاره ګاډی وې د خدای د دین کار به مې زیات کړی خو دا چې هغه ګاډی دی زما ورته په خوله کې اوبه راشي او دی د امریکې صدر دی نو وتکمیل نفوسهم باندې پوهېږي دا مې ذکر ته وایي چې تکمیل نفوسهم دا نور خلک بل څه ته وایي او تکمیل د نفس دې ته وایي چې بس کېنه چېرته په یو ګوټ کې نو په ګوټ کې دا نه کېږي دا به ته په عملي میدان کې دا کېږي او بیا یوازې تکمیل نفوس نه وتنفیذ امره فیهم او د الله تعالی وینا او د الله تعالی حکم به پکې نافذ کوي تو ته نفاذ شریعت وي او تو ته نفاذ اسلام وي او تو ته اقامت دین وي او تو ته نظام مصطفی وي او دا ډونه خو مطلب د الله تعالی امر نافذ کول دي نو دا د پیغمبرانو کار دی نو د خدای خبر د پیغمبرانو کار څه ته وایي او خپل تفسیرونه ګوري پته وته نه لګي نو دا بنیادی خبرې دي ښا جاعل فی الارض خلیفہ یو ټوکړه پکې بل پاتې شو کېدې چې نورې په ډېرې خبرې پاتې شي هغه دا چې ته دا سیاست دی سیاست لاس پکې راغلی نو حدیث کې دا راغلی دي چې كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل سیاست او مشربه پیغمبرانو کو او پیغمبرانو چې مشري او سیاست کوو نو د قران او د سنت مطابق به کوو د خلکو نه به چل نس دکو چې کله د یو نه چلی زده کې او کله د بل نه چلی زده کې کارغه وای د خارونات لز دکول خپل هم تیر شو نو ته کله یو ته ګورې او کله بل ته ګورې نن یو رنګ او سبا بل رنګ نو دا لو پټي په تندرو لګوا په دې ته نه باچا کېږي پیغمبر نو سیاست زده نو بهرحال دا جاعل فی الارض خلیفہ دا بیا راځو آیت نمبر 34 لا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ملائکو ته مونږ وویل چې سجده وکړئ آدم ته نو سجده وکړه ابلیس ونه کړه
دې سجدې نه مراد څه نو دې کې دوه درې قسمه خبرې دي قال الجمهور زیاد علماء داوي چې هذا امر للملائکه بوضع الجباه على الارض دا فرشتو ته ویل شي چې آدم علیه السلام ته مخامخ ته تندی په دې ځمکه کې دا سجده چې ما او تاسو اولی تکریما لآدم وطاعة لله چې آدم علیه السلام قبله شي نو دا به دې کې به د آدم علیه السلام عزت شي لکه کعبه د مون قبله ده کعبه ته مخ کوو الله ته سجده کوو هغه هندوان وایي تاسو وایي چې شرک نه دی پکار او دا شرک تاسو هم کوئ نو موږ ته څنګه شرک کوو وایي موږ بت ته سجده کوو تاسو کعبه ته سجده کوئ نو دا کعبه څه خدای خو نه دی نو ما ورته وی چې یو ځل خدا څخه خبره ده چې دا شرک دی نو بیا دا زمانه مشرکان نو بیا پیغمبر علیه السلام مخالفت وکړه په ویلې به چې مونږ بت ته سجده کوو دیم نه کعبه ته کې یو شی نو هغه خو یې جنا مونږه ته خې نه مانی نو دا هغه زمانه مشرکان الله نه مانی پته ولګیږي چې هغه په دې وایي چې دا د کعبه ته سجده نه کوي کعبه قبله ده سجده د الله تعالی ته کوي او د الله تعالی په وینای او دویمه خبره دا چې تاسو ځان سره بوتان په ترخ کې ګرځوي چې کوم ځای کې سجده کوي نو ځان ته مخامخ بوت دی نو چې کوم ځای کې موږ سجده لګو نو ځان ته مخامخ د بیت الله ماډل دو دا په جمعات کې شرط دی چې لکه سجده د پاره شرط دی کوم ځای کې ته سجده لګې نو ته بتا ته بیت الله یو کوټه د ماډل مخ ته پروتي درېمه خبره چې ټول نو چته دا ده چې بیت الله او کعبه دې ته چې موږ مخکونه موږ ته الله تعالی حکم کړی نو تا ته حکم کړی چې خدای پاک حکم کړی چې ته بوت سجده کوه د الله تعالی په وینا باندې وته بیا توحید راځه مونږ چې کعبه ته سجده کوو نو کته ته سنو علیه تعالی خدا توحید دی او استاد شرک زما د ذکر توحید دی چې د الله تعالی په وینا دې ته سجده او د الله تعالی په وینا چې سره کوم کار کوي دې ته توحید او ته چاته سجده لګې نو د چا په وینا یې لګې د خپل نه خپل خوخه وطاعة لله تعالى وكان آدم كالقبلة ومعنى لآدم إلى آدم عليه الصلاة والسلام طرف تشهده وكذا معنى وقال قوم أو سخل كدابي لدي مشرانه هو من التذلل والانقياد هذه معنى دارا چې ملائکه ته وی چې دا آدم ما پیدا کړ دا ما خلیفہ کړ د بزمس مکه کې د اختیارات ورکوم نو تاسو په حدودو کې چې کومه خبره راغی د تعاون نو تاسو په خپل وسو د خپل حدودو میدان کار په حواله باندې د تعاون کوي د مدد وکوي نو فرشتو وی چې موږ به مدد کوو او شیطان به زینب وزره د مدد نه کو دا ترجمه مولانا مودودی کړی دا نه بعد حضرات وی دا ترجمه په کې کوم ځای نه کړی دا ترجمه په کې دا کړی دا یوازې مولانا مودودی نه کړی دا تفسیر روح المانی نه زلګي روح المانی دا ترجمه معنا دا چې ايخضعوا لآدم واقروا له بالفضل دا فضیلت منه او د تعاون او د مدد وکي د چې سکینه پای کې به سره خپل قوت او خپل طاقت او خپل جدوجہد دا به سره شامل حال نو دا دواړه ترجمه دا سه امام راغب اصفهانی وایي چې قیل چا د دین دا معنا واستد چې امروا بالتذلل له والقيام بمصالحه ومصالح اولاده ده او د بچي بد داغي په خیر او خیرګړه کې د دې تعاون او مدد کوي فرشتو ته داسي دا ما خلیفہ ده نو چې څومره قوت په دې د ما په کائناتو کې ده او په هغه کې یو حصہ تاسو دي نو تاسو باندې خلافت په دې کار کې باندې آدم علیه السلام او د اولاد مرګرتیا کوي نو دائما اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام او دا سجده آدم علیه السلام طرف ته د توحید
ځکه چې دا د الله تعالی په وینا ده. باقي نورې خبرې خو پکې مخکې تېرې شوي دي او تایید وکړي. آیت نمبر 61 وضربت عليهم الذلة والمسكنة. د دې يهوديانو ته د الله تعالی له طرف نه چې کومې سزاګانې ملاوي شوي دي نو په هغې کې یو دا ده چې ضربت عليهم الذلة، په دې باندې گویا کې ټاپه او مهر ولګولی شو د ذلت او والمسکنه او د مسکینتوب او د ذلیلتوب او د غریبۍ. نو ته به وایې چې دا خو نن ذلیل نه دي او نه غریبانان دي. په ټوله دنیا کې د ټولو نه مالدار قوم په موجوده زمانه کې یهودیان، ټوله دنیا کې د ټولو نه مالدار او سازشیان هم دي. نو ځای په ځای تقریبا په مغربي ادارو باندې او په ډېرو ملکونو کې په ادارو په اهمو پوسټونو باندې دي بې شمېره تنظیمونه جوړ کړي دي او هغه تنظیمونه دي چلی. دا د فری میسن چې کوم تنظیم دی، فری میسن دا ډېر پخوانه خو سلونو کالو راشي. خلک وایي چې دا د مغولو چې کوم آخرنی بادشاه و بهادر شاه ظفر، وایي چې بهادر شاه ظفر هم د فری میسن تنظیم رکن، ځکه خدا دې بیا هلته شعرونه وي هلته چې هغه جزایرو ته دغه که نه انډیمان، نو هلته بیا خیر شاعر به یا د مخکې نه و یا به وروستو شاعر و، غم هم سړی شاعر کوي. اتنا ہے بد نصیب کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 दिन 2 آرزو میں کٹ گئے وہ انتظار میں. نو شعرونه اوس ولې وې مخکې د سم کار ولې نه د فری میسن ایجنټ ولې جوړې دي. نو دا وایي خلک وایي اسد الله غالب چې کوم غالب بیا وروسته بیمار شوی او تاسو به د 68 69 او دغه زمانې هغه شعرونه 1868 یادو. نو هغه ما کتلي دي اردوی معلا هغه خطونه او جوابونه. نو په هغې کې بیا دی چې بیماره په آخر کې بیا ځان ته مغلوب لیکو، ځینې خطونه کې ځان ته مغلوب هم لیکلی. نو اول وخت خدای غالب خو بیا وروسته مغلوب شو. نو دا اسد الله غالب هم وایي څه و نه هم د فری میسن وکړو. دلته اوس په دې موجوده زمانه کې روټري کلب دا هم د دې تنظیم دی په حقیقت. روټري کلب او بعضې کسان ډېر په فخر باندې د روټري کلب ممبران ځان ته وایي او د هغې ممبرشپ اخلي او دې کې وایي څه نقصان خو نشته. نو ما ورته چې هغه دونه کمقلان نه دي چې تا له بلکل په خولې پورې زهر مږي او یا دې په سر تماچک دي او ناکاره دي. او کار کله کله خلک په دې طریقه هم د سړي نه هلي سړی ځانه خبر هم نه او بل څوک دې کاره دي. څه ضرورت دی خامخا چې په ځان یې خبروي چې د هغه مقصد کېږي نو ستا خبرونه ته به یې کومه نو دا د دې د قرآن چې وایي وضربت علیهم الذلة والمسکنه نو په دې هم ځان پوه کړه. مطلب دا دی چې الله تعالی قانوني طور باندې دا خلک ذلیله د الله تعالی په قانون او په ضابطه کې دی د امامت نه لرې کړو او وایي چې دا ذلیلان. نو دا چې ذلیلان دي نو د هغې باوجود څنګه په دنیا کې داسې دي وایي قانونا خو د خدای په نزد نه دي خو ستا په ځکه چې ته بېکاره یې چې ته بېکاره شوې او تا خپل کار پرېښود نو هغه په خپله باندې لګیا دی خپل کار کوي او مخې له تا ته وایي ته یې مقابلې له ورځه او تا مقابله نه کوي نو هغه د خود مخکې لاړ ذلت. بله دا ده چې دا خلک ذلیلان ځکه دي چې د دې اخلاقي لحاظ سره ډېر پریوتي خلک دي. ذلت دا معنا هم ده دوی د خپلو قومي مقاصدو دپاره هغه څه کوي چې هغه څه بل څوک نشي کولی. حتی کې خپلې ښځې هم خلکو له لیږي او خپلو جوانانو لوڼو ته وایي تاسو خپل ځواني او خپل عمر او خپل حیا او عزت د قومي اقدارو لپاره او د قومي مقاصدو لپاره قربان کې. نو دا ډېر لوی او قومي مقاصد څه دي خو دغه دنیا ده څه اعلی مقاصد خو دي نه. نو دا هم ذلت دی ګوره دا ذلت دی دا څه عزت نه دی.
ته صرف دې ته ګورې چې په ښکاره باندې دا سره پیسې ډېر دې ته نه ګورې چې دا په کومه طریقه حاصله په دوکا په بې حیایۍ په طریقه ذلیل نه ذلیل ترین حرکت هم کوي خو هغه خپل مقاصدو ته ځان رسوي او د المسکنم دا مطلب دا چې دا فکری تور خوار دي ذهني تور خوار دي اروايي وګي دا سترګي وګي دي یو سړی په ګډه موړ سترګي وګي نو دا مسکنت د دې دا د دې او قسم لا ارواح خوار سترګي وګي دي دا معلوم نو دا معلوم دي او تا ته ویلي دي چې د قانونا لحاظ سره وباءوا بغضب من الله دا الله تعالی په غضب اخته ورستو بالآیت کې ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين صابئين باندې خدما راي دا و چې زبتا ست ډېر وګت بحث کوم خدا بیا پوره مکمل درس واړو کم از کم 2-3 غنټه نو هغه مې ونکو خو اشاره درته چې قدیم خلق پدې کې ډېر زیات بحثونه کوي چې دا صابئین څوک خدما رائے دارا څنګه چې د هندستان یو عالم دی مولانا شمس نوید عثمانی هغه بیا په دې باندې کتاب لیکلی دی اگر اب بھی نہ جاگے تو نو هغه کتاب وګوره اردو کې او دا هغه کتاب د کتونه د ما رائے دا جوړه شوه چې والله تعالی عالم چې دا صابئین با دا هندو مت والی هندو مت د دې مذهب نوم نه دی د دې هندو مت اصل مذهبي نوم قانوني نوم هغه د سناتن دھرم سناتن دھرم معنا په سنسکرت ژبه کې دا آسمانی مذهب آسمانی مذهب د دوی دا عقیده دا چې زمونږ دا کتابونه دا چې کوم ویدونه وید یجر وید او اثر وید او فلان وید دا ویدونه چې دي دا آسماني کتابونه البته که تاسو ته وګورئ چې آسماني کتاب خو په یو پیغمبر نازل شوی دی نو پیغمبر څوک دی نو دین بیا د پیغمبر نوم یې او دا خبره ذهن ته ډیره زیاته خرازي چې چون کې دین د خپل پیغمبر نوم یې دی او کتاب ته آسماني کتاب وای او مذهب ته آسماني مذهب وای نو دا به ځکه صحابیین چې تفسیر بخاری کې یو حدیث هغه دا چې د قیامت په ورځ باندې دا د آیت لاندې بخاری کتاب التفسیر کې مشته لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا چې په ټوله دنیا په قومونو کې چې الله تعالی خلکو ته تاسو له پیغمبران نو راغلي نو یو د نوح علیه السلام قوم به وایي چې نه موږ پیغمبر نه وو نو نوح علیه السلام به وایي چې زه خو درته ما ورته نصیحتونه کړي ما ورته توحید بیان کړو نو الله تعالی به نوح علیه السلام ته وایي چې ستاسو لپاره څو ګواهان شته نو هغه به وایي ما لپاره امت محمدي ګواه دی صلی الله علیه وسلم دا امت به ګواهي وایي یو معنا ده او بیا د دې امت تزکیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې او زما د امت رښتیا ویلي دي نو دا معنا ده چې تكونوا شهداء علی الناس الناس نه مراد نوح علیه السلام قوم دی چې باغی به تاسو گواهی وکړي چې او تاسو له پیغمبر راغلی او یکون الرسول علیکم شهیدا او پیغمبر به تاسو په گواهی وکړي چې او زما د امت ټیک ویلي دا څنګه ترادی چې موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام د دین انکار نه کوي چې نو راغله او عیسی علیه السلام قوم انکار خدا د نوح علیه السلام قوم انکار کوي نو دا اوس په منځ کې کړه پاتې شو چې دا څنګه ثابتېږي چې دا سناتن دھرم والا او هندو مت والا دا د نوح علیه السلام قوم دی دا کوم نه ثابتېږي نو دا په منځ کې دا کړه به ال ثابتېږي چې ته د هندوانو د کتابونو وګورې ویدونه وګورئ او په دې ویدونو کې ډېر عجیب عبارتونه دي عجیب عبارتونه دي د نوح علیه السلام تذکره په ډېر زیاته په وضاحت راغلي ډېر زیاته په وضاحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره په ډېر زیاته په وضاحت راغلي
یو شل کاله مخکې راته یاد دي غالبا په هندوستان کې د الہ آباد یونیورسټۍ یو پروفیسر هغه پروفیسر وی چې ما د دې ویدونو نه او خاص کر د گیتا نه دا گیتا هم مطالعه کې راغلی هم دې ټول هم نه مطالعه کړی خو ابتدا کې کافي حصہ مطالعه کړی هغه گیتا کتاب هم له دونه مزه راغله چې ما وی چې د هندوانو پسې ورځم او تم چې بری خمود راشي دا کتاب برته زو یم پر تاسو څه کوي دا بغړ وډو سره خپل کتاب هم نه منه په هغه کتاب کې چې د شرک خلاف گیتا نه دا گیتا متن دی په حقیقت دا ویدونه دا غي شرح نو هغه متن چې کوم گیتا ده چې ما اوس نو هغه کې خو د درېمه صفحه باندې د شرک او د بت پرستۍ خلاف او د توحید په کې داسې خبره داسې قانون په بایبل کې نشته مشکل دا دی چې د هندوانو په خپل عام خلکو باندې د دې کتابونو وینا بند کړي تاسو ته پته چې په دې هندوانو کې دا چې کوم دا د نسل تعصب دی دا په ډېر زیات دی چې کوم شودر دي اچوت دی هغه هغه لاندې قوم دی داسې دا برهمن دا پکې رټ نو دې خلکو په هغه اچوتانو او په دې شودرانو باندې د خپل د ویدونو د ګوتې نشي ورولې ولا ګوتې ورولې وای که چرته د یو شودر په وخت کې د گیتا یو ټکي هغه واورې دا ثابت شو چې د په وخت کې د گیتا یو ټکي لګېدل نو لاشه او د په دې وخت کې ویلي کړي تامبه واچ او کله د لاشو سره لګېدل نو لاشونه ته پرې کې او په سنسکرت ژبه کې د دې ترجمه به څوک نه پرې خبره دا اوس دا سموده اوس چې خلکو د دې ترجمه شروع کړي ترجمه ته به څوک نه پرې خبره ترجمه ته ما سره په برتانیې کې یو صاحب ملاو شم په شرکت سو فوج کې پاتې شو هغه د خپل کلی دی یو پندت قصه کوله او هغه قصه بیا ما چې وکړم نو مولانا شمس نبی عثماني لیکلی و او هغه دا زموږ د کلی قصه ده وای زموږ د کلی یو پندت مسلمان شو نو هغه بیا وای ما ته ته پټه خبره کوم په چاته وایم په چا مې وجنه مو وای ما چې وایرت ویراته وی چې دا اعلی نسل یو اندو چې مري چرته خواله ورشو وی چې مري نو دا برا د کټ نه بیره کوس کی په ځمکه به سمله یو قبله ته ولا مخ قبله ته کعبه ته ولا مخ او پندت براشي او په دې وخت کې به ته پټ مونږ دی وی چې پړ پاپی دا کلمه دا ګناګار کلمه وایا بیا هو ته چې څه وی چې وایا کنه لا اله الا الله محمد رسول الله ته چې ولي وایم تاسو په دوسه پورې دا غلا وی چې نه کنه مړه دا تو وایا کنه بیا به بچ شي عذاب کني غر کېږي خرابېږي دا وایا دا چې دا نشو ویلې هوتا ته وایو عام خبره نه ده هوتا ته وایو دا وایا کني خرابېږي او دا د مولانا عثماني لیکلي په دې ویډیو کې دا شته مولانا عثماني شمس نبی عثماني یو خبره کړې ده وای په ناستم په لار باندې یو هندو جوان روانو به ما ته چې دلته راشه لګو بیچاره ما ولا وید راوست او جمله به پکې وته واغسته به ما ته چې دا په سنسکرت ژبه کې وایا وی ویلا به ما چې په معنی پوېږي وی چې نه پوېږم به ما ولا د انګريزي ترجمه راوسته دې معنی دا چې there is no god but Allah الله نه بغیر بل خدای نشته به ما وی چې وما ته چې په اردو کې وایي چې په اردو کې ویل الله نه بغیر بل خدای وما ته چې په عربي کې وایي چې عربي خو مال نه راځي وما چې ګزینه ته په عربي کې وایي منه وی به چې خود به جبا کې څه چل وما چې په عربي کې معنا ده لا اله الا الله او هغه چې لا اله الا الله وما چې ته مسلمان شوي چې ته وی لا اله الا الله وی هغه راته وی چې زما دا کتاب ما ته وی چې مسلمان شنه بیا خود مسلمان هغه ما چې خو ته وی کنه وی چې خدای دې دې په خو باسي دې مقتدا وی ولنه دا په کتاب کې دا لیکل اره الہ آباد یونیورسټي پروفیسور وی ما اته خبره را جمع کړې نو پاره کې یو خبره دا و چې اخرنه هدایت چې د اسمان نه نازلېږي نو هغه په یو غار کې په یو کس نازلېږي چې کوم اخرنه هادي وي اوتار چې ورته وي
اوتار نو په هغه اوتار باندې با اخرنه هدایت چې نازلېږي نو دا به په یو غار کې نازلېږي وی بل خبره به دا ما چې داغه د مور نوم به دا شي چې داغه سنسکرت ژبه کې الفاظ چې داغه معنا دا امن والا د پلار نوم به هغه چې هغه د الله تعالی بنده دا په دې دا کې چې دا وکړه دا هغه مون جج چې هغه شنو بګوانداس تاسو ته پته بګوانداس معنا څه ده بګوان دی خدای ته او داس معنا بنده نو دې معنا شو عبد الله دا خدای بنده خدای په دې ما خو یو خدای تصور نه لري کنه ډېر خدای هر تصور دی کله نمونه خدا شکتی په خپل سنسکرت جبه وای درېمه پکې دا وای بل نقطه پکې دا لیکلې و چې هغه ته یو سورلی ملاویږي او با سورلی باندې مغره د دنیا نه بار توزیع یو راون بلګي او چکر بلګي او بیا به واپس د دنیا ته راځي وای دا څلور پنځه خبرې مې راواغستې او لاړم او بشمیر لوی ماهرین د ویدونو د دغه چې د گیتا چې کومه ده د دې د کتابونو وایي په شلاله مې ما د جدارا ته وایي چې په دې غار کې روشنی چې کوم اوتار ته ملاويږي نو په غار کې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوی دی ها غار حرا او د مور نوم امینه لري هغه د معنا په دې کې فټ کیږي د پلار نوم عبد الله دی ته چې وایي چې دا سورلی به ته ملاويږي چې هغه باندې باغ سورلی کوي او د دنیا نه په سبار ته وزینو خو براق دی چې وته ملاو شوی دی او کدا محمد صلی الله علیه وسلم نه د مسلمانانو پیغمبر نو ته ماته وایې ته په کومه تمایدا په کله دا کار کوي دنیا خدا د بورانې دو او دا بوسو راته وی چې په دې کې ګوتې مو په دې موزال نه پوي په دې کې ګوتې مو په دې موزال نه پوي خبره باندې پوښتنه ما ته یې راکړه تاسو به پويګه کنه پويګه زه به پويګم ته کلمه وای زه خو وایم چې لا اله الا الله محمد او تاسو څه زړه راځي تاسو په خبره باندې ورسئ دین علاوه چې تاسو دا ویدونه راواله او دا گیتا راواله نو پاره کې د طوفان نوح تذکرہ ډیره زیاته طوفان نوح تذکرہ حتی کہ مولانا شمس نوید عثمانی خدا وای چې په هندستان کې په کیرالا وتا سو پیژنه کیرالا یو ډېر لوی علاقه ده د ما خیال ده زموږ د علاقې نم اول د صحابه په زمانہ کې الته اسلام الته تل نو الته یو کله او هغه چې وسم د تنور په نوم باندې هغه کله او د تنور په نوم باندې الته باقاعده یو ریلوی سټیشن دی تنور او په هغه علاقه کې یو قبر دی ډېر وګړ قبر دی او دا قبر متعلق دا مشهور ده چې دا د کشته والا قبر دی کشته والا قبر نو والله تعالی عالم چې دا د نوح علیه السلام زویل او د نوح علیه السلام در دې نسبت شوی دی دغه تنور کله په دنیا کې په بل ځای کې نشته اندغه نو دا ټول خبره بیا دین علاوه نور خبره چې راځي د هندوانو مذهب دا دی چې هغه په ومه ورځ باندې د خپل ماشوم نه سر خړای دا د هغه مذهبي طریقه ده په ومه ورځ باندې خپل ماشوم نه سر دا مذهبي طریقه ده او دا غیر مذهبي جامع تاسو به کتلی دا ګاندی چې به کوم کپڑے وسته اوسم دا هغه دغه به تاسو ته تګو تصویر کتلې د احرام هغه جامع هم تکې مې یو لاندې وسته یو ساده دا ویلا زموږ دا شو خبره یو د دین علاوه د ویدونو باغ عبارتونه د ویدونو ډېر عجیب عبارتونه نو د دې عبارتونو په بنیاد باندې هغه وایي چې عین هغه دا یو بل خبره ډېر زیات عجیب خبره بل کوي وای دا نوی منظرونه پرې د پخوانی منظرونه چې سونه کاله پخوانی منظرونه زرګونه کاله پخوانی منظرونه هغه تمام منظرونه چې په هندستان کې دي وای دا ټول منظرونو همدا چې جوړ دي چې قبله ته چې پای کې عبادت کوي نو ستامخ په قبله ته راځي و دین دا معلومیږي چې دا قوم خپل پیغمبر نوم یې شو او د دې په کتابونو باندې زمانہ ډیره تیر شو او کتابونه په داسې جبه کې دي چې هغه جبه بیا خلکو باندې دي پابندیان ولګولې چې دا به څوک وینا او خاص قسم خلکو هغه باندې اجارهداري قائم کړه او دا غیر تعلیمات عام نه کړو بلکې هغه را غون کړو را بند کړو او خلکو ته دا غیر تعلیماتو د زده کولو په دې باندې سزاګانې چې تاسو به
او دا مونږ نیچ او دا شونه پکې رااله دا پکې دادی او دا پکې غټ دی او دا پکې واړ دی د دې وجه نه هغه وایي دا خلک گمراه دي او کدر خپل اصل ته دی رجوع کړو د خپل اصل کتاب ته رجوع کړو دا به هغه قومي چې د خپل کتاب په وجه باندې بدی اسلام ته راځي او مسلمانی کیږي اب وید کې یو عبارت هم ویلې ده په وید کې یو عبارت ده هغه وایي چې دا اغنی څه ته وایي اغنی ویدونه د دینه شروع کیږي چې حمد د اغنی د پاره ده حمد د اغنی تعریفونه ول اغنی کې بیا په رسته وایي چې اغنی چاته وایي وای دا خو زړه رڼا رسته پسې وای دا زړه رڼا په دې زړه رڼا پسې به یو نوې رڼا راځي نو هغه نوې رڼا راوالي او هغه په دې زړه رڼا د پاسه کې دی وایي په خبره په اشارات خبره هغه نوې رڼا راوالي او هغه په دې زړه رڼا باندې د پاسه کې دی نو پته به ولګي چې مونږ وایو چې حمد د اغنی د پاره دی نو د دې پته به ولګي چې د دې ځای کې د اغنی نه مراد څه نو مولانا عثماني د دې تعبیر کوي او دا مطلب دی چې دا زړه ده مخکینه کتاب دی د پسې باندې کتاب براشي قران الله تعالی قران ته نور ویل دی دا رڼا ده نو دا براشي دا په پاغي د پاسه کې دی معنا دا ده چې د هغه تعبیر به د دې د محکماتو مطابق کې د هغه کتاب تعویل به د دې کتاب مطابق وکړي نو پته به ولګي نو څه مطلب دی په دې کې به واضح لفظ دا دی چې الحمدلله نو پته ولګي چې انت وی چې حمد د اغنی د پاره دی نو د معنا دا چې الحمدلله حمد د الله د پاره لیکن بهر حال اوس سکار باندې باندې روان خدای خلق لګیا دي سکار کوي او ډېر خلق په دې طریقه باندې هغه راغلي دي حق طرف او خاص کر تاسو ته په زما چې کوم اهل علم دي نو هغه ته زما دا وینا ده چې کوم څنګه دا گیتا وګوره چې تاسو ته لګه پته ولګي او دا د مولانا شمس نبی عثماني رحمه الله دا کتاب وګوره هغه غالبا ژوند دی د وفات مال اوریدل دي هندستان نو دا پته نو دا هغه وایي دا صحابي اجره والله تعالی اعلم چې د دې دوه غټو ډلو تذکرہ په قران کې کیږي نو غټ ډلې په دنیا کې يهوديان عیسایان او هندو مت دا نو بوت مت او شان په نوم دا د هندو مت سناتم د دینه وتی دي دا سیک مت هم د دینه وته سیک مت خو ډېر اوسنۍ مذهب دی کنه 400-500 سال وشو نو دا د دینه وتی دي اصل د دې بر صغیر د دې د موږ د جاپان او د دې علاقو د دې مذهبونو چې دا کوم مختلف مذاهب د دې بنیاد چې دین هغه د هندو مت چې هغه سناتن دھرم ناوي چې اصل والله تعالی اعلم زه تاسو په یقین ته نه به خدای دومره بشمیره شواهد چې ما ته پیش کړه نو دین دا معلومیږي چې والله تعالی اعلم کې دې چې د سابقین هم ده البته د سابقین چې کوم نخې خانه بیان شوی دي نو هغه تفسیرونه ګوره دوه درې نخې خانه یو نه خانه خدای لا اله الا الله بوي بل نه خیال چې غیبا پیغمبر نه پیژنې خپل پیغمبر نه پیژنې پیغمبر ولا نه ولا ما ده پیغمبر نشته پیغمبر نشته پیغمبر نه پیژنې مطلب یو پیغمبر خدای چاشته وان من امه الا خلا فيها نذير الله تعالی او بار غټ ډول پیغمبر نه دی غټ قومونو کې پیغمبر دی او بل دا چې دا شاه ولی الله رحمه الله چې په یو ځای کې لیکلي دي حالانکه هغه زمانہ کې د هندوانو حکومت چې په تصور کې مدارات شاه صاحب په زمانہ کې دا سوال نه پیدا کېدا چې په دماغ کې راځي د هندوانو حکومت برابر والله تعالی عالم شاه صاحب څنګه د پیشنګوئی کړی دا پیشنګویان هم ډېر عجیب دي تاسو پیشنګویان باندې کوئی خلک د نوستراډیم پیشنګویان ته ډېر زیات حیران دي کنه حالانکه نوستراډیم نه شاه عنایت بخاری 300 کال مخکې تر شوی دا پیشنګویان ډېر زیات عجیب دي بدا به هیڅ شی به والله تعالی عالم خلک وایي چې نوستراډیم د شاه عنایت بخاری نه غلا کړی په یورپ کې نوستراډیم ډېر زیات مشهور دی چې هغه کې پیشنګویان کړی نو شاه ولی الله رحمه الله یو پیشنګوئی کړی والله تعالی عالم هغه وایي چې په دې هندوستان باندې با یو هندو چې ډېر زیات
متعصب هندوی خطرناک متعصب هندو وي او عرب مسلمانيږي او دا غیر په وجه باندې بیا د هندستان د اسلام پر ریګه کې راځي والله تعالی اعلم نو بهر حال دا د دې په بحث نه لرو او تاسو د دومره لارې باندې دې وګورئ چې دا په کوم یو پهلو ده دا وګورئ نو دا صالحین سبا یسمو چې د یو دین نه بل دین ته اوړي دا خلک په حیثیت قوم د خپل د بيدینانه او د خپل شرک او د بت پرستانه و اسلام طرف ته به حیثیت قوم راځي والله تعالی اعلم دین بعد بل غیر راځي هغه د آیت نمبر 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير دلتا دي او نقطه توقع دا چې یو طرف ته الله تعالی د مسلمانانو ته وایي پیغمبر علیه السلام چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى او د قیامت پورې بستانه خوشاله نشي د يهوديان او نصرانيان د لن زور خو له د قیامت پورې راشي کنه خو بیا کار نشي کولای لن وایي لن تراني کې دوته پته ده نو زه د طالب علم ته په ساده جواب کوم چې الله تعالی موسی علیہ السلام الله تعالی ته وی رب ارني انظر اليك تمہارا ما تزانو خایج تعوین وان الله تعالی وتوی لن تراني تما نشي لیدې نو زه طالب علمانو ته وایم چې د الله نزور اله د قیامت پورې د قیامت نه فاده غریب زور نشي کولای نه معنا دا قیامت پورې مې نشي دی او قیامت نه خو بیا په حدیث کې ثابت دي لیدل نو دلته ترجمه ده ولن ترضى عنك اليهود او د قیامت پورې واستانه خوشاله نشي يهوديان او نصرانيان حتى تتبع ملتهم سو پورې چې ته دغه ملت اتباع وکړې نګورا دلته دا دین تسوي ملت چې دا دین او ورپسې رستسوي قل ان هدى الله هو الهدى وکستا په دې خطاګار منه پروا ما پته کې پروا نشته ځکه هدایت د الله تعالی غوډه ستاده غنه دي ولئن اتبعت اهواءهم دا شی ولې چې ولئن اتبعت ملتهم نو دا هغه ملت نه اول تعبیر په ملت کو دوباره دا غیر تعبیر په اهوا چې دا اصل خواهشات نو دې کې څه نقطه ده اصل کې نو هغه نقطه ده چې اصل کې د يهودو او د نصارو بنیاد خو د پیغمبرانو تعلیمات د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام تعلیمات د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام تعلیمات يهودیت او نصرانیت نه و خو د يهودیت او د نصرانیت بنیاد خو تعلیمات چې کوم د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام هغه بیا رستو دی بیا ابو اصل کې ملت او ملت ابراهیمی ورستو چې دا دوی کوم خبره جوړه کړه نو بیا دا غینا شی بدل شو هغه اصل تعلیمات په ځای پاتې شو او نور خبره ته جوړ شو هم دا اشاره د قرآن دی حتى تتبع ملتهم وردا دین خود دی دین نه دی دین خو اصل کې ملت ابيكم ابراهيم دی ملت نسبت خو ابراهيم عليه السلام ته دی دا ملت چې په خپل اصلي شکل کې نه دی نسبت ابراهيم عليه السلام ته دی او چې کله دی يهوديان او عیسایانو ته نسبت کیږي نو دا بیا د دینه مراد هغه ملت شو چې پای کې دا نور خبره مور شامل شي دي کني د ملت اتباع غلط نه ده اسره دا وایي چې هغه د اسرائیل او د يهوديانو اصل ملت خو ملت ابراهيم نو ولې الله تعالی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا څنګه وایي چې دا نه خوشالي کې څو پورته دا د ملت اتباع هوته کې ته د ملت ابراهيمي اتباع کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی وایي نه چې بل ملت ابراهيم حنيفه هغه د ملت ابراهيمي اتباع نو د ملت ابراهيمي اتباع هو کې او دا غیم دا ورې زموږه ملت وای نه کنه خبره دا چې حتی تتبع ملتهم
دې ته چې بیا د ملت نو دې کې بیا د ابراهیم علیه السلام تش نوم شامل شو او نور خبرې په ټوله د دوی غراله چې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام نه بعد کومه جاخې په دې کې وردن نکړي دي نو ټوله جاخې په کې مراد شو نه هغه بیا خو هغه اتباع پیغمبر نه کوي نو د دویم سټیج یو دریم سټیج بل دی هغه دا دی چې ولا ان اتبعت اهواء بیا د دین بعد دی بیا دین په ځای پرې خو دو د دین خبرې بیا په ځای پاتې شو خو دې نور څه شروع نه نور څه دي هغه بیا اهواء لکه يهوديانو چې په دنیا کې دا کوم نظریات جوړ کړو او دا نظریات خارق کړو نو دا اهواء تاسو ګورئ په دنیا کې چې دا څه نظریات جوړ دي دا ټول د يهوديانو جوړ دي کې ردی لاس سوشلیزم او کمیونیزم کارل مارکس يهودي لینن يهودي دا حقیقت کې دا غټ نظریات چې دا اوس څومره نظریات جوړېږي د اسلام خلاف یا دا څه مختلفه طریقو سره چې دا لګیا دي او د اسلام مبارک د خلکو په ذهن کې شکوک او شبهات را پیدا کوي نو دا سم کته ته سیکولریزم ښکاری او کته ته کیپټالیزم ښکاری او کته ته بلېزم ښکاری او کته ته بلېزم ښکاری نو دا ټول ازمونه چې دي نو د دې ټول بنیادونو کې چې ګورې نو يهودي فکر په دې کې کار فرمایي او د دې ټول ازمونو د دې ټول نظریاتو د اسلام خلاف د څومره نظریات دي د دې ټول نظریاتو په بنیاد په عقل باندې نه ده په دې خبره باندې دلته ځان پویو دا په خواهش نفس باندې اگر چې په عقل بنیاد وي دا هم غلطه عقل دومره لوی شی نه دی دا په بنیاد باندې د انسان لپاره یو داسې نظام جوړ شي ټول دنیا د انسانانو په کې خیر او ښېګړه او فائدې پکې عقل دومره شی نه دی دا عقل دا مقام نشته نه دا عقل دومره کیپیسټي دا نه دی کې دومره گنجائش تا او نه پدې کې دومره اهلیت شته خو د دې باوجود لکه دا خبره په عقل د دې بنیادونه په عقل دینه نن چې دا څومره غلط نظریات جوړ دي د دې ټول بنیادونه په خواهش نفس باندې د نفس په خواهشات ازادي دا فلان دی دا دل به حق ورکوم او الا به ورکوم او ته به داسې شي او دا شنه باغونه دي او دا خوبونه وتخی او دوکه کوي نو د دې ټول خبرو بنیاد دا دی چې انسان په خواهش نفس پسې روان دی او دا خواهش نفس دا تکمیل دا د شیطان په نسبانه دا هغه د انسان هغه کمزور پهلو دی دا هغه کمزور هغه خوب ګوته ده چې د انسان رانیولې او قران مجید دا اشارات مون ته سورته اعراف کې کوي چې الله تعالی انسان په هغه طریقه ازمي چې د انسان په کومه خبره کمزوري هر انسان کې مختلفه کمزوري دي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نبلوهم بما كانوا يفسقون بسوچ کوا چې د انسان کومه کمزوري نو د الله تعالی د ټول انسانانو امتحان دی ټول ژوند امتحان دی ټول ژوند ازمایش دی پرون دی خبره زده کړې ده چې عبدیت او عبادت خدا ټول ژوند کې بیا یو خصوصي امتحان چې د انسان راستې کیږي نو هغه په هغه شوبه کې راستې کیږي چې په کومه شوبه کې د انسان کومه کمزوري نو د ځینې انسانانو کمزوري مال او دولت نو هغه مال او دولت ډېر مخې ته کیږي د دې موقع ول ډېر راځي د ځینې انسان کمزوري شهرت نو هغه د شهرت موقع ډېر مخې ته راځي د ځینې انسان کمزوري غټ عہده او غټ منصب دای نو هغه ته د دې مخو نو په دې طریقې الله تعالی ازمي او شاته خواهش نفس ډېر زیاته کمزوري دا نه دا موقع ډېر ملاويږي لکه د بنی اسرائیل دا خلکو چې هغه د دریاب په غاړه ایله کې آبادو نو دا غي نور کمزوري بمبي خو لکه ټول نغړه کمزوري دا چې ښکاری یو سره ښکار کوي او بشمیره مرغې او ته لاسو ته چې دا بنول نه هغه یاره مړ مې کا خدا کار نشم دا بول نو دا شي هغه مچماران نو چې مچماران میان نشي او میان غاږي یو دوا چې لا بدل کې پنای نه وو د نشو ټیټ دی نه چې ښکار غوښنه وو ته څنګه ټیټ
نبلوهم بما كانوا يفسقون. انسان په داسې طریقه الله تعالی ازمي چې کوم د دې انسان کوم نو دا خبره ور دي د يهوديانو زده کړې ده. نه دا موږ داخله کې ځنې وای کنه چې دې ظالمانو دا قران ډېر ویلې دی او دا نه خو وای دا څه نه وای دا ته پته نشته د ځینې خلکو به موږ وایي چې را ده جهاد خبره برابر دی نو یو رجی کلمه او ته مخکې وای او مخکې خبر کین ما ته ته د تیپا وکیو دی هغه اپوی دی دا د تیپا وکې ته دی. اسلام د دنیا په درې حصو باندې د زرو کارونو زیات حکومت کړی دی او ته یې راځي پته بچاته نه نو ته څه د تیپا وکیو دی ته شو د خلاص دې نه خبر اوس به از دکه دنیا کې اټو د تحقیقات او د اخر دا سوق چې دي روسیان او ځل امریکایانو په روسیانو باندې اعتراض وکړ به راته چې دا نوې ایجادات کوي وې دا تاسو زموږ غلاګانی کړي نو دا ماسکو ډېر مخکنه خبره ده ځکه چې دا ما کوم کتاب کې کتل او ما دوره کوله د دورې نه یو کال مخکې دوه کال مخکې دا منطق کتابونه چې مې نو په کال باندې دا سم 79 باندې ما دا د ما سره مرګره او کتابو نو هغه سمشته نو هغه کې دا انکشافات نو هغه د ریډیو ماسکو حواله وکړه چې هغه ماسکو ریډیو بیا دی له جواب ورکړی دا موږ د جان اغلا نه کړی دا چې کله د مسلمانانو د ملکونو موږ قبضه کړو دا تاجکستان او ازبکستان او ارمینیا او آذربایجان او قازقستان او ترکمنستان او بخارا سم دا لاقي چې موږ قبضه کړی نو دلته چې د مسلمانانو علماو کم تحقیقات او دغه کم کتابونه نو هغه کتابونه موږ ترانسلیټ کړو ترجمه کړو په روسي ژبه کې دا ټول ساينسي ایجادات موږ دا غي نه کړو تاسو نو نه دي نو بهر حال خبره مې راته دا کوله چې کتابونه کتلې دا څنګه جنا په یو اسلام هم کتلې خو دې لپاره ګوري کنه چې هغه نقد غواړي نقد دې کې نقد کومه فائدې دي او د دنیا د صحت لپاره به تاسو حیران شئ چې برتانیې ته لاړم زه په دې بالکل حیران شم چې دا خلک عجیب یعنی وربشي خوري وربشي دا غي چانکړي اول ځل لمونږ سنټر چې په هغه کې کوم امام زه په ډوډۍ له بوتل ما ډوډۍ چې په خبره تشته بوس نو دا چانکړي دا نو ما چې په اول اورو خړ مې دا په هلند مشيږي او ډېرې پیسې وسره دا غریب ځان لا نرم نه شي اغسته نو چې دوه ورځې شوې چې درې ورځې شوې نو اخر مې وته وي ما مولانا دلته کې قاری شه دلته کې انا نرم نه ملي دا بوس خوري هغه ماته په هغه دلته پابندي ده هغه نرم نه تاسو مې دا غربړي چې دلته موږ خورو په دې ربونو باندې ته پابندي ده دا مې ده خراب نو ما ته بیا رسته بیا مې تمام مطالعه ما ته پته ولګیده چې هغه بالکل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې ځینو خبرو او دې ته کدي نبی رسول الله صلی الله علیه زيتون خوړو شهد خوړو وربشي خوړې بس شهد زيتون وربشي دا ساده څه نه تعال بلکې یو دوست ما ته وې دې انګريزانو کې دا چلې چې څه شي په خي و یو چې وربشي وته ورواش و یو چې وربشي وته تاسو ته په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په ماحول کې بچته چا کړه مړې وشو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بوله دا تلبینه په خوله دا د وربشو الوا هم د بوله په خوله چې تاسو کو دا ولا په خې وې دا په سړی کې د غم د برداشت کولو طاقت پیدا کوي غم سړی بیا غملې ما دا ورته چې بالکل ساړه دماغ والد یمو په خبره ورزو ویله چې څوک زوی نه بل نو ها یو بل تم بیا برک شو بیا لکه دا باندې یو بل ته وزیر اخباری کې دا ببر شي دونه خبره څوک د چا نه برداشت کوي او هغه دا بلا د امن دي خبره دی عمر ډېر په قلاره په خبره برداشت خبره په سوچ کې ډېر په قلاره ما نه یو غریب تاسو کوی دا استا مسلمان وي ما سره بل مناظره کوله با سره کوله پیراته وي چې زه تاسو په زور مسلمانوم نو ما ته وی چې تاسو وی چې ته په زور مسلمانای کوه ان ګوره ته حکومت دا غره ملک دا غره خطا سوچ نو ما ته وی رښتیا په زور مسلمانای نو ما ته وی چې دا راته وی چې زما په باره کې څه خیال زه چې په زور مسلمان کړم مګر په خپل خوخه مسلمان وای ته په خپل خوخه مسلمانې او مګر ته په خپل خوخه مسلمان شې بیا دې په اعتراض ته وای نه بیا هم نشته مې ان شاء الله دا څه بکیږي ته یې په زور دي سو خپل خوخه ته مسلمانې کې وخت به سره وای نه په دغه څه اعتراض نشته وای دې خو راته وای چې زه په زور مسلمان
نه په زور دومره برداشت په هغې کې دی برداشت نو دا ځکه چې هغې ګوري ده د پیغمبر علیه السلام سنت او طریقه ګوري یو انګریز ما ته وویل څنګه زموږ دا وطن دې خوښ شو که نه نو زه ورته سنجیده شوم هغه به ګپ لګو کېدی شي نه ما ورته ستا په دې وطن کې څه جنګ دی ما هم سنجیده شو وایي نه نو دلته کې خو ډېر کمالات دي که نه ګوره چې دا ماشوم پیدا شي موږ له وظیفه ورکوو نو دا ولې څه معمولي کمال نه دی بېروزګاره له وظیفه ورکوو نه ما ورته ویل چې دا کمال تا د چا دی زده کړی نو غلی شو نو ما ورته وویل نو وی تا ته پته ده ما ته پته ده نو مې بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه زده کړی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زه په خوانه متاثر یم نو اوس به څنګه متاثر شم بیا ته خپله خبره یېره نو بیا ما ته وایي چې ستا په پاکستان کې شته پاکستان کې څوک چاله دا بینیفټ ورکوي چې دا ماشوم پیدا شي هغه وظیفه ورکوي بېروزګاره له الاونس ورکوي ما نه نو بیا مطلب دا د حضرت عمر نه ته ولې نه زده کوې هسې تاسو ما ته ووایئ چې مناظره یې نو په دې وخت کې به ورته ته څه وایې جواب راکړئ نو ما ورته یو جواب ما ورته ووایي چې زمونږ په سټ چې ناست دی حکومت کې هغه زما شاګردان دي که ستا نو بیا یې وخاندل نو ما ګوره یا به دې ما ته پرېښودي وی چې ما ورته دا سبق پوره ویلی وی او یا به ورته تا دغه سبق هم ویلی وی نو تا د اصلي سبق هېر کړی دی نور څه ورته ښیې نو مې دا غلطي ستا ده زما نه ده نو په هغه وخت کې بیا هغه ګورنر مشر سړی و چې بیا کله ته نو زما په دې داسې داسې زور کو ما ته وایي ستا هغه چې دلته راشي نو هغه زمونږ دا کمزورۍ زده کوي مطلب خبرې نه زده کوي دلته هغه زمونږ کمزورۍ زده کوي مطلب یې دا دی چې شراب او کباب او ګډا او انګا بنګا وایي هغه دا زده کوي دلته د مطلب خبرو زده کول دلته نه راځي بهرحال دا ټولې خبرې اهواءهم فاحشات هغه نقد غواړي نو دا څومره نظریات چې د اسلام خلاف دنیا کې جوړ دي د دې ټولو بنیاد ورې په عقل نه دی په دې کې د څو خطا نه کې چېرته تا سره به مناظره کوي چې دا خو د عقل تقاضا ده او د عقل تقاضا ده او د عقل نه دی دا د خواهشاتو پسې ته روان دي دا مخکې قرآن ما ته ویلي ولئن اتبعت اهواءهم د اسلام خلاف چې څومره نظریات جوړ دي او څومره افکار جوړ دي او څومره ضابطې خلکو جوړې کړي او نظامونه جوړ کړي د ټولو نظامونو بنیاد هغه په خواهش نفس باندې او خواهش نفس سړی تباه کوي خواهش نفس خو بیا د سړي عقل هم تباه کوي دا په عقل هم زورور دی او که خالص عقل بنیادي نو تا ته ما وایي خالص عقل هم د دې ځکه خالص عقل هغه د ډېرو کمو خلکو یا هغه ډېر مشکله ده هغه د انبیاء مبارک الله تعالی ویلي دي چې افمن كان على بينة من ربه دا مخکې نه د هغه عقل او فطرت سلیم نو هغه مخکې هم درسته خبره کوي د پیغمبر کېدو نه مخکې هم د هغه خبرې درست دي دا عقل دومره پاک او د هغه فطرت دومره پاک او د هغه نفس دومره پاک چې هغه د پیغمبر کېدو نه مخکې داسې خبرې کوي چې عام انسانان یې ډېرې پوهې نه بعد هم نشي کولی خو نور د انسانانو عام عقل چې دی نو عقل سره خوا کې عقل به هله درسته فیصله کوي چې یوازې عقل فیصله کوي هغه په یو خاص میدان کې په هر میدان کې نه خو په یو خاص میدان کې چې عقل فیصله کوي نو کله یې وهم خطا کوي کله لالچ خطا کوي کله طمع خطا کوي کله یره خطا کوي وایي په خبره باندې نو یره طمع خوف خواهش نفس دا سيزونه د عقل نه چاپیره چورلی را چور او د دې ټول سيزونه د عقل بچاو چې دا ډېر ګران کار دی ځکه خو الله تعالی په قران مجید کې د عقل لفظ ویل دی قران مجید بل لفظ ویل دی حکمت ویل دی صيغه د مصدر چې ذکر کوي کنه عقل نو يعقلون تعقلون ویل دي د عقل نکار خو د عقل نکار اغستل او عقل د دوړو کې فرق د عقل هم عقل له او د عقل نکار غشتل هم عقل غواړي هم پوهه غواړي د دې وجه نه عقل جمع د عقل نکار غشتل مساوي حکمت الله تعالی دلته په قران مجید کې د حکمت لفظ وایي ويؤتي الحکمت من يشاء ومن يؤت الحکمت فقد اوتي خيرا كثيرا او د شنو وجه نفس عقل خو سره کمر نه ده ځکه چې په هغه باندې کله خواهش غالب کیږي کله بیره غالب کیږي کله په تمه غالب کیږي
او کله هغه باندې وهم غالب کیږي او کله په خواهش نفس غالب کیږي نو دی وجه قرآن د نری عقل خبره نه کوي د حکمت خبره کوي قرآن په دغه ځای کې حکمت استعمالوي او یعقلون تعقلون هو دغه یعقلون تعقلون مطلب د عقل نه کار غشتل د عقل نه کار غشتل چې په اصول باندې عالم ټکا خو بهر حال د نظریات بنیاد په عقل نه دی بلکې په څه دی په خواهش نفس باندې دا بر دینه بعد سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سفهاء بروزن فقهاء نابل وردن خبر دي هذا جامع عالم وجامع دي عالم هو وزن يوم خلق وزن تقول نو الله تعالى ورتم دا يقول تاسو كده چل هذا يهود علماء اصل کی سفهاء ځان ته فقهاء وای نو تاسو په دې دوکه شوي چې لکه د سفهاء او د فقهاء یو وزن دی او په وزن یوازې کار نه کیږي معنا ته ګوره نو په معنا کې د سفهاء دی وزن په برابر دی قران مولا وزن برابر دی ته د وزن په وجه باندې له متاثر کیږي د وزن د قره قواره برابر د چې بسغه نور خو سفيه دي بيوقف او بيوقف تو بيسد بيوقف تو من دغه اذا الله د خبره په مقابله کې عقل پیش دا خو یو عام انسان بيوقف تو دی خو ځان ته عالم وي او ځان د پیغمبر وارث وي او د پیغمبر اولاد هم ځان ته وي او بیا هم لګیا دی د الله د خبره په مقابله کې عقل پیش کوي نو غړ بيوقف بل نه عقل دې د پاره نه دی چې د الله او د الله د رسول په مقابله کې پیش کوي عقل دې د پاره دی چې د الله او د الله د رسول په خبره ځان پوي دې د پویولو د پاره درکای ته ځان په پویګه په دې عمل دې د پاره د عقل درکای نو دا سفهاء دا ورپسې چې وکذالک جعلناکم امه وسطا نو دا وسط او دا وسط نه ته خبره وای چې ساکن کې نو متحرک شي او چې متحرک کې نو ساکن شي هغه دا وسط او وسط واو سین او طا نو دا واو او دا طا خپل حرکت شته هغه به او د دې سین په حرکت خبره ده چې سین لا حرکت ورکه نه ورکه نو که سین لا حرکت ورکه نه دا ساکن کی څنګه ساکن چې حرکت نه ورکه متحرکی کې مې معنا خبره کوم معنا کې ساکن کی وسط دې ته وایي یو جانبدار او بل جانبدار او د دې دوه جانبین بالکل هغه منځ چې دا غینه یو نقطه او یو ذره نه دی خو دا نه دی نو دا وسط دی او وسط چې ساکن دی کړه دا متحرک شو نو د دې جنواله دې پورې پورې منځ کې دام وسط او دام وسط او دام وسط او دام دا متحرک نو قران دې امت مسلمه ته امت وسط نه دی ویل اگر دې په اردو کې خلک امت وسط دا د اردو ولا تکون نو کنه دا اردو دا ولا ټول عربی عبارتونه غلط دا عربی عبارتونه ټول غلط اسی اردو کې دا عربی الفاظ راغلي دي نو دا نه پوره لانجه ده دا ما دا اوسه پوره خپل مقاله ده چاپ نه کړی شو کله کله نو کې مراجع دي را چاپ کو عام خلکو ته فائدہ ورسره پای کې دا بابونه او دا باسونه چې په اردو ژبه کې دا عربی ژبه الفاظ چې کوم دي نو دې کې څه چل شوی دی ډېر چیرونه پکې شي کمزوري پکې ډېر زیات راغلي نو دا کمزوري ده ها وې آبادی مسمار کړه نو مسمار په عربی کې ته و چې میخونه په ټکواله او کله کله اردو کې ته و چې راپرې واسه او جلوس په عربی کې ناستو ته و په اردو کې ګرځېدو ها اردو کې څه ته وایي ګرځېدو ته وایي جلوس راويست نو جلوس په نه لري سره غلط روان دي ناس نه دي ها نو بهر حال دا بشمیره تقریبا په 3000 الفاظ باندې ما ریسرچ کړل دي 3000 الفاظ او هغه کې څه کمزوري او څه شی او کمې زیاته وایا با دا قسم نو هغه کې دا وسط امت وسط به ته نه اسلام دا امت وسط دی مطلب دا دی چې حد درجه د اعتدال
امت تے ورد امت تے امت اسلام او صراط مستقیم خود دے ابو دے وسط هغه کې څه خبره نشته خو ما تا ته وایي چې تاسو د خپل ویناګانو د خپل عمل د خپل کردار د خپل رویې د وجنا چرته یو طرف ته د هنر غړې او بل طرف ته هنر غړې لکه دا نن سبا د خلک یو طرف ته بل طرف ته غړي چا د خدای رضا په یو شي کې پیدا کړی یاره دې په دې به د خدای رضا ا باقي ټول اسلام پرې یو ټکی کې راوستل هغه د ډړندو اتی دي جوړ کړي ډړندو اتی خو ته مې جوړول اسلام د دې ټولو مجموعه ده اکه عقیدم ده پای کې عملم ده پای کې اخلاق ده پای کې کردارم ده پای کې حقوق الله هم دي پای کې حقوق العباد هم دي نو نن د مسلمانانو د رویې د وجه نه مسلمانانو الزام لري وي دا انتها پسند دي نو ځینې خبره خو دې حق ته انتها پسند وي دي وی لګیا دي خو کنزل دي تا ته انتها پسند وي نه ته ځان ته انتها پسند مو وای لکه تا ته دهشتګرد وي ته ځان ته دهشتګرد مو وای په هندستان کې یو خسړې ده او خو تخرونه کوي وازونه نصیحتونه کوي خدایو خبره ده ما خو خنه ده چې هغه وایي چې زم دهشتګرد یم یا لکه ته ولې دهشتګرد وای نه وای دې مسلمان ته دهشتګرد وای زه مسلمان یم ځکه نو ما مسلمان ته اوس بخلینه مې بل څه وباس چې بل څه کنزل ته وکی ته به ځان ته راغلی یا لکه چې هغه به تورې کنزل تاله یو نوم مقرر کړي دا کنزل کوي ته نو ته به ځان لاغه نوم وې ته به کنزل ځان ته کې ستاره پاره یو نوم غره چې الله تعالی مقرر کړی مسلم مؤمن عبد الله دا د الله تعالی تر طرف نه مؤمنون مسلمون عباد الله یو نوم دا غره چې تعالی مور او پلار خو ده به حیثیت مسلمان امت مسلمه مؤمنه مؤمنین مسلمین مسلمانان نه بدغه نوم د پوره لګا اوس که بل تا نمبر ته دهشتګرد وای سبب ته بل څه ګرد وای سبب ته بل ته ګرد وای نو ته روزانه خپل نمونه بدله بل دا چې هغه ته په یو ځای کې ودرېږي ته یې دهشتګرد نو هغه به دې ته نه وایي چې تا نه به دهشتګرد د معنا تاسو نه کوي چې ته دهشتګرد څه ته وایي هغه به وایي چې هغه چې ورته وایي چې هغه دا دی نه خپل وایي چې نو ته په خپل معنا کې وایي هغه په خپل معنا کې وایي به يخبل په خپل بزام گواہی کوي دا قسمه خبره اصطلاح چې چا جوړ کړی دا هغه په معنا کې استعمالېږي ستاب دا کې خو نه استعمالېږي ته چې نظر دې نه دا مطلب هم چې ته ما ته وینې زه یم دا غلطه خبره ته دهشتګرد ځان ته مه وایه مسلمان دهشتګرد نه دی مسلمان دهشتګرد اوباما دهشتګرد او د اسرائیل هغه نیتن دی او که ممتن دی دا دهشت موزی دهشتګرد موزی او حسینه واجد دهشتګرد ویګه په پښتو باندې کنه او پیوټن دهشتګرد دهشتګردي څه ته چې ریاست حکومت تر سره دی ظلم کوي دا دهشتګردي نه ده ولې نه ظلم دهشتګردي ده او پیوټن ډېر به ظالم دی اوباما ډېر به ظالم دی حسینه واجد ظالم ده موزی ظالم دی دا ټول ظالمان دي دا اسرائیل والا ظالم دی برتانیې او جرمني او فرانس والا ظالمان دي دا دهشتګرد دا ظالمان د انسانیت دشمنان ته ولې ځان ته دهشتګرد ته وایې زه مسلمان یم امت وسط څه مطلب دی عقیده دی د اعتدال ده رویه دی د اعتدال ده د معیشت نظام دی د اعتدال ده حتی که د عبادات نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عبادات هم په اعتدال کوي او دا حدیث تاسو ویل دی چې تلاوت کې او نفلونه کې خوب در شي رسوي چې په ځان چونګاري ولګو وده شه چې راپاسي بیا دومره ډېر روجي مني چې بیا نشي نیولې دومره ډېر سونه په ځان ملازمه چې بیا نشي کولای سره نشي رسول احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل الله تعالی په دې بهتر عمل غواړي چې په مخه کې اگر چې کړي بیاک وقت په ځان ډېر به پړ راواله اکلفوا من العمل ما تطيقون فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا او ما امر ذمہ داري په ځان واچوي چې څومره ادا کولای شي دا درېو سلورو پنځه ټوپه سره په سره یو ټوپه په سره
نو التما یو هغه ذمہ داری ده او دا ذمہ داری ده او بشمیر ګورونه ځان ته لګول کار پټ نه کی اکلفوا من العمل ما تطيقون دمرا ذمہ داری والا چې څومره ذمہ داری ادا کولې فإن الله تعالى لا يمل حتى تمل الله تعالى خو ثواب درکول نه نکته یو ته پتا شي ته بستړې شي نو دا اعتدال له په معیشت کې اعتدال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باغ ودا خیبر کې کوم باغ د خدای پیغمبر د تعالی درکو چاله ور نبی صلی الله علیه وسلم نه وای اصل ځان سره پرې داو هغه آمدنی وقف اعتدال او دا مګوي چې بيان وقت تشل سريبا ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط انفاق کہتے پر منزونوں کے اعتدال کرے دا منزون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتدال هذا جمعه د خطبه مبارک نبی علیہ السلام فرمایي د وسړي د خيارتوب د جمعه د خطیب د خيارتوب نه خدا ده چې خطبه وړه وي او مثبت نه دا موږ ګنټه لګیای په تنه لګي څه وایو تیاری کوله کړي نه یو لګیای دا نه نو بهرحال اعتدال په تمام حتی چې په انساني رویه کې په ټول سيزونو کې اعتدال دا ارچا حق فاعط كل ذي حق حقه بار معاملې کې اعتدال برقرار ساته اعتدال معاشرتي رویه کې اعتدال پلار او مور دي هم دي او بچي دي هم دي مور دې هم دا او خزه دې هم دا نو یا به یو طرف ته جوکاوي او نه اعتدال مور له مور حق ورکا خزه له خزه حق ورکا پلار له پلار ورکا زوی له زوی ورکا رور له رور ورکا هر چا له حق ورکا نو استاد معاش نو كذلك جعلناكم امه وسطا دا معتدل امت ده نو دا دغه الزامونه چې لګیای کنه دا غلو او دا بیجا انتها پسندی په يهوديانو کې ده او په نصاراو کې ده او نو مولک دي و تاسو انتها پسند دي ټول له انتها پسند خو يهوديان ول انتها پسند دا الله تعالی د پیغمبر مبارک وي دا مو وجلې نو دي عیسایانو ته ویل غواړي چې تاسو راته وایي دا يهوديان انتها پسند دي کنه دي تاسو پیغمبر وجلې او کنه مو خو نه وجلې او تاسو خو وجلې ځکه خدا صلیب په اړه کړی نو تاسو کرشن ولې په اړه کړی او دا ته ویل يهوديان او پیغمبر وجلې نو دا انتها پسند شو کنه شو دا خدای پیغمبر چې څوک وایي دغه غټ ظالم بلی او تاسو ولې عیسی علیه السلام د خدای زوی وایي دغه غټ په محبت کې هم په اعتدال پاتې کېدل او په دشمنی کې هم په اعتدال پاتې کېدل دا اصل کې اعتدال دی چې عام حالات او سره په اعتدال پاتې کېږي خو د چا سره محبت او بیا په اعتدال پاتې شي او چا سره دشمنی او بیا په اعتدال پاتې شي دا کارونه په يهوديانو کې شته نه په نصرانيانو کې شته دا کار په رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام نو دا امه وسط دی عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ولېږه خیبر چې لاړ شو دا يهوديانو نه دموږه حصار او خیبر والا خدای نبی رسول الله زمیدار وکنه هغه یې پاتې کړی و د ځمکې کړه موږ به اشاره کوي او سره نو چې هغه ته لاړو نو دیو لګیدا دا يهوديانو لګیدا عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ ته لګ رشوت پیش چې طالب صدر کو زارم سره اپ پوښ نو ورته وی چې یې خنجرانو او شادوګانو دا خنجرانو او شادوګانو ته څه کوي مې دا رښتیا وې زماري په الله قسمي د ټول دنیا کې مې د ټول نتاسو د ټول نزيات مبغوث خلک ټول نه بدترین مخلوق راته په دنیا کې تاسو ښکاري چې نه بدش تاسو نزيات د دشمن په دنیا کې بل څه ورشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته د ټول دنیا نه بهترین ښکاري دا په شان محبت په دې چا سره خو د دې باوجود درته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محبت او ستاسو د دشمنی دا بیا ما په ظلم نه آماده کړي دا بیا عدل او انصاف په داسې وخت کې د عدل او انصاف دا خبره کول نه دي
دا ډېر لوی کم دي سره صحابه دا صحابه او مینه چې پیدا کیږي دا خلک واشه لګیا چې په عوام باندې په دیوالونو لیکي خدای او صحابيانو پیژني صحابه سره محبت چې د قران په زده کړه او د سیرت رسول صلی الله علیه وسلم په نتیجه کې چې په صحیح معنی کې وګوره او ځکه رسول صحابي سره محبت راځي نو دا صرف د دیوالونو په لیکلو نه راځي دا ته د بل د دشمنۍ په کې وی چې لکه د مال صحابه دا ته د بل په دشمنۍ دا سیاسي نه دا چل وای دا په لږه صحابي محبت شته صحابي محبت دې ته نه وای چې د بل په مقابله کې زدا شو صحابي محبت دې ته وای چې ما په زړه کې د ایمان د وجه نه واقعي د صحابي محبت د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دې صورت حال ته ګورئ تاسو واقعي دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه نو داخلك الله تعالی را ورکړي چې دا اسلام څنګه داسې هضم کړي او داسې پسند دا یو صحابي دا ډېر لوی خلکو کا دا ډېر زرګونو لکونو په ځای قائم چې په دغه وخت کې چې هغه د رشوت پیش کوي او دا کوي او د اسلام دا یو قسم د اسلام باندې اعتراض کوي کنه تاسو به څنګه قرآن دی او نو د حق او د باطل څخه خبره خو نشته او تعالی بدل کوم تاسو خپل پیسو په سره غلي دا پوره الزام دی ور دې الزام باوجود هغه ته وایي چې تاسو دښمنی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا ما د عدل نشي د رسول الله محبت ما د طریقه خو درې ده چې په دوستۍ او دښمنۍ کې به د عدل نه ناو او کني اوس به تاسو ته وې سکړي وي خو عدل کني دې په جواب به تاسو ته ډېر سزا ده نو دا د امت وسط دین بعد يوم بلا موجودة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وده موجودة بالقدر من الباب وقت زياد يرشد بديدة بالله الله